ملګرو په حقیقت کې لوډ شیډینګ دا موږ په خپله پیدا کړی دی. زه خاموش، ته خاموش، زموږ د هسپتال مسله تا پیدا کړې ده او ما پیدا کړې ده. ته خاموش، زه خاموش. زما د ټیمې مسله تا پیدا کړې ده، ما پیدا کړې ده. ته خاموش، زه خاموش. زما د تنګي د هسپتال، زما د تنګي د لارو کوڅو او زما د تنګي چې څومره مسلې نن مخې ته دي، دا ټولې موږ پیدا کړي دي او ځکه هم پیدا کړي دي چې موږ په خپل منځ کې دومره بې اتفاقه یو چې موږ یو بل د سره زغمونو، موږ یو بل منونو. نو هغه مسله بیا په داسې شکلونو کې راشي چې هغه بیا د وابدې په ناروا لوډ شیډینګ ته لاړ شي. بیا د هسپتال چې موږ لاړ شو نو معلوچ ني چې موږ دغه تانې ته لاړ شو نو د یارې ورتلی نه شو. ظلم هم را سره شوي، ورتلی نه شو چې په جیب کې هم 15,000 روپۍ ني. ملګرو دا شیزونه، دا جبر، دا قصې، دا لوډ شیډینګ، دا هسپتال، دا تاڼه، دا به هله ختمیږي چې یو موټی او یو اواز او د تنګي اواز په ټوله دنیا کې، په ټوله دغه کې چې کوم دی نو قرب په یو شیز دی چې بېله دا کوي او روغ خلک دي. زه وایم چې دا خبره خلکو ته ورسي چې دا ګورې ډېر نوار خلک دي. والله په ارام کښېنئ، ګینې خدای راستي چې هغه عمل درته وکړي چې په لرګي د باندې مات کړي. او دا ایس ډي او ته هم وایم دا راتانګي چې کوم یو اختیارمند کس دی هغه ته هم دا خبره په ګوته کوم چې تنګیوالو کې انشاءالله هغه سوچ زموږ دې ملګرو را پیدا کړی دی او دا به موږ د تنګي ګوټ ګوټ ته رسوو. دا سوچ به ورکوو چې راپاسو به او دا چې موږ سره څوک په کوم مد کې ناجیزه کوي د هغې نه به موږ تپوس کوو. دلته راغلی ما زه خو دا دعوه نه کوم چې یار شاید د غریبانانو خدمت ته راغلی، خو دا دعوه ضرور کوم چې یاره زمونږ په کلي کې اتفاق پیدا شي خلکو کې او زمونږ چې کومې مسلې دي هغه مونږ یو ځای طریقې سره حل کړو. د سلیمان خان د مسلې دپاره زه تاسو ته نه وایم چې یاره ما سره ودرېږه. او زمونږ د ټول د تنګي او تنګي مطلب تحصیل تنګي دا شی مونږ دلته دې ځای کې یونین کونسل تنګي کې سټارټ کړو او چې ستاسو د ټولو مونږ یو موټی څنګه دوست محمد خان مثال ورکړو، نورو ملګرو ورکړو چې کله مونږ کې اتحاد وي نو دا تنظیم یا کمیټي چې څه نوم هم دی له ورکړی دا اتحاد دا به هله کامیابېږي. بیا موږ د تنګي خلک دلته کې پرېږدو، خپل خلک پرېږدو. دلته کې دا خبره هم واضحه کول پکار دي. اکثر موږ ته خلک دلته کې وایي تاسو د تنګي خبره کوئ نو د امیرآباد خبره پکې نه کوئ، د ډکي پکې نه کوئ، د هغه دی نه کوئ. نو چې دلته کې بیا دا واضحه شي ما ته خو پته نه لګي چې بیا خبره ټوله تحصیلي تنګي کېږي. کله چې تنګي خبره کېږي پکار چې ټوله تحصیلي تنګي فکر په دې کې کېږي چې ټول موږ یو خلک وي. د یونین کونسل تنګي خبره کوم خو د بده مرغه دلته کې هغه ټول بنیادي سهولیات اوس هم چې دی نو شتون نه لري. خو دلته موږ د بجلۍ لوډ شیډینګ خبره وکړو نو هغه خو موږ بیکورډ یا وروسته پاتې علاقو سره د هغې موازنه کوو نو بلکل مو هغسې دی. خو دلته موږ د ګیس لوډ شیډینګ وګورو نو بلکل مو هغسې دی. خو دلته کې مونږ د سړکونو یا دلته کې مونږ د هسپتال خبرو کو یا دلته کې مونږ نور هغه بنیادي سهولیات یاد کو نو هغې طرف ته اړوچا پاملرنه کړې نه ده. دا به څنګه کېږي، دا به کله ټیک کېږي؟ د دې لپاره د دې نه مخکې هم زه ده ووایم چې ډېر تنظیمونه جوړ شوي وو او په کم نومونه باندې جوړ شوي وو. ولې ختم شو؟ ولې هغې هغه ذمواري چې سر ته پوره نه کړه؟ ولې هغه ناکامه شو؟ مونږ له په دې باندې چې نو غور و فکر پکار دی چې دغه تنظیمونه ولې ختمیږي او بل تنظیم ولې شروع کیږي. آیا د هغې تنظیم ختمېدو وجه دا وي چې هغه د خلک سینسیر نه وي، هغه مشران سینسیر نه وي؟ خو نه، وجه څه ده؟ نو زما یو څو دغه خبرې دي چې کله دغسې تنظیمونه جوړېږي نو چې هغه په دې باندې بیا غور و هوس فکر وکړي. کو فرض که مونږ دا تنظیم دا دل جوړو نو په دې کې به قسم قرآن طلاق به کوو چې خپل ذاتي مفادات به رستو کوو. د عوامو او کم چې عوامي مفادات دي هغه به مخکې تږدو او خپل انفرادي د مونږ چې کم مفادات دي یا د مونږ کم هغې کې هغه کومه ګټه وي هغه به رستو کوو. نو خبرې مقصد مې دا دی چې دا ځل مونږ روزو نو چې ټول دا مونږ لوز وکړو
چې د تنګي مسلې د تنګي مسایل دا به په فرست پریارټي وي د نور داسې د تنګي کم مسایل چې دي نو د هغې لپاره به هم هڅې کوو او که زما نه په دې خبرو کې څه غلطي شوي یا د لازاري شوي ده چا نو زه معذرت کوم ډېره مننه. خو وختي نصر الله ورور یو خبره وکړه چې یاره ډېر تنظیمونه جوړ شو روان شو جوړ شو روان شو نو بس دا خبره په خپل ځای په دې ټیک ده چې موږ هم د یو 15 کالو نه لګیو او لګیو چې څوک تنظیم جوړوي او موږ ته څوک دعوت راکړي موږ ولې لاس ورکوو خو چې څه زمانه تېره شي نو بس بیا هغه تنظیم خلک مړاوي شي او بس غیب شي نو هغه خبرو مکه شان روانه لګیا ده خو انشاءالله موږ دې ځل بیا یو خپل کوشش شروع کړي موږ یوزه د سر به بیا یو کوشش شروع کړو او لګیا به شو ځکه چې په تنګي کې خو مسایل چې دی موږ لګیو د کله زمانې نو کمیږي نه او ګمبیر کېږي روز تر ورځه زیاتېږي او د هغې وجه دغه ده چې تنظیم جوړ شي او روان شي او نورو خلکو ته هم دا ښکاره شي چې دوی مړسې ګپ لګوي بس راغون شي او څو ورځو خلک دي او بس واپس روک شي نو موږ کوو چې یاره موږ ته طاقت راشي او موږ د خپل تنظیمونو چلو یا د پرې تنګي کې څه کارونه وشي نو دا بغیر د سیاسي طاقت نه کېږي چې موږ خپل سیاسي طاقت زیات کړو موږ په چا تنقید نه کوو چې یاره زموږ ایم این ای دی یا زموږ ایم پی ای دی موږ له کار نه کوي هغوی عوامي نمایندګان دي خلکو لوټ ورکړی دی چې کوم ځای کې وله چوټ ورکړي هغوی له به کار کوي که چا ولوټ نه وي ورکړی هلته به کار نه کوي بس دا یو ښکاره خبره ده نو موږ په هغوی تنقید نه کوو هغوی هم د عوامي نمایندګان دي خو موږ په خپل سیاسي طاقت راجمع کوو او چې څو پورې سیاسي طاقت نه راجمع کړي همدغه مسلې به وي همدغه تنظیمونه به وي او راغونډېږو به روانېږو به راغونډېږو به نو زه تاسو ته ټولو ته دا زما خواست دی که څوک په هره پارټۍ کې وي او تاسو سیاست کوئ نو د سیاست مطلب دا نه یګني چې څوک د سیاسي پارټۍ د پلیټفارم نه وکړي که تاسو وایئ چې موږ واقعي سیاسي خدمت کوو نو تاسو چې دی وایئ چې د تنګي خدمت کوو نو پارټۍ یې کړئ او چې پارټۍ هم نه یې کړې د دې تنګي خلکو نو کامیابېدل ګرانه ځکه چې یو به په یو پارټۍ کې یو به په بله پارټۍ کې ما به خپل کس چې دی یا الیکشن ته ودرولي یا به زه منډه ما سره نه ځي نو زه تاسو ټولو ته خواست کوم او که څوک په پاټو کې هم دي نو څه دې ولې ورکړو هېڅ هم ورته ورنه کړه تنګي هم دغه شان چې دی بدحالې دی بد ورځې ده د بجلۍ په مد کې تاسو وګورئ که موږ ورشو او خبره ورسره وکړو نو ټکنیکلټي کې هم واچي او بس په هغې باندې هم چې دی نو تېر باسي او خبره ختمه شي تاسو به شاید کتلي مې اورېدلي به مې د پرایمري د سکولونو کې یو سبق کې به راتلل چې یو پلار زامنو ته ویې راځئ چې نصیحت درته وکړه هغوی چې دوی راته څه وایي چونکې یې راغونډې کړې او ورته ویې دا غونډې ماتې کړې یو پې زور کوي بل هم پې زور کوي خو کار نه کېده بیا هغه چونکې ځان له ځان له نو هغه یو یې ماتول وي که تاسو اتفاق وکړو اتحاد وکړو غونډ شوی تاسو څوک نه شي ماتولی که نه جي او که نه داسې خواره واره شوی هر څوک به در باندې حمله کوي دا تنګې ډېر لوی تنګې دي ډېر د عزت نه ډک دی خلک یې شریفان دي اخلاق یې ښه دي نو دې کې صرف کمزوري دا ده چې اتفاق نشته او راغونډه نشته یعنې د دوی ډېر لوی طاقت دی ډېر لوی طاقت دی نو په دې باندې دا ده چې کوم خبرې وکړې نو دا ډېر د بنیادي خبرې کوي زه دې تایید کوم انشاءالله هر قسم قربانۍ ته موږ تیار یو ما خپل ضروري کارونو دا سلیمان خان دا د مري نه راغلی دی او د پابندۍ چې کوم دی دا لږ خیال ساتل پکار دي چې کوم میټینګ کې دا کوم موجوده کسان بیا بل میټینګ کې نو تاسو ته مهرباني ده چې تاسو هغې له په وخت باندې راځئ او ټیم درته مقرر شي نو هغې کې لږ دغه مه کوئ انشاءالله کامیابي به راځي او دا کار چې شروع دی دا به خدای پاک کامیابوي وصلی الله تعالی او زمونږ یو مسله نه ده چې هغه تش د بجلۍ مسله ده زمونږ وطن چې دی نو دا د مسایلو په انبار کې ډېر دي او لکه څنګه چې وویلي شو د تنګي ډېر زیات دغه خلک دي ډېر خوش اخلاقه او ډېر غیرتي او ډېر امن پسند خلک دي دوی چې دی نو بس هر قسمه سخته په ځان تېري خو د فریاد عادت نه دي خو بس بیا هم هغه خبره وي روکه په واده خو نه شي نو د دغې دپاره مونږ د خپل اواز اوچتول غواړي او دا څونه چې مسایل دي دا ښکاره کول غواړي او هغې پسې د هغې حل پسې تکل غواړي او مونږ د خپلو مشرانو نه کوم چې واکداران دي هغوی ته دا خواست دی چېرې چونکې تنګې ایم سی چې دی نو د دې په تحصیل تنګي کې د مشر ورور حیثیت دی او دا یو بین الاقوامي اصول دی چې په هر ځای کې د مشر ورور یا د مشرۍ د ځای چې کوم دی نو ځان له خپل یو حیثیت او هغې ته په هغه ډول او په هغه رنګ کتلی شي نو په دې باندې د څوک نه خفه کېږي
چې ګنیره تاسو د تنګي خبره کوي او د میرآباد نه کوي او د ډکی نه کوي او د مری نه کوي دا غلطه خبره ده زمونږ خبرې او زمونږ منډې ترنې زمونږ اهل ظالبه د غون تاسو تنګي بالخصوص او نور د پاکستان د غونډو د عوامو چې څه مشکلات موږ بلاغي د لپاره په شریکه باندې ان شاء الله تعالی خیر आवाज وچت نو بیا زیګیا او د دغه خلکو فرق څه شو لکه ګوره دلته هم ګنټه بجلی وي ګنټه نه وي داسې که بار ته لاړی دی میرو تار طرف ته هلته هم ګنټه وي او ګنټه نه نو بیا له تنګي هغه تحصیل څه شو او له تنګي د دې ګریډ څه پیدا شو بیا خو پکار دي چې دا ګریډ ختم کړي ځکه چې ویول دی که نه که یو ځای کې لس کوره دي هلته هم ګنټه بجلی وي او ګنټه نه او که یو ځای کې په لکونو خلک دي هلته هم دغه صورت حال دی چې ښه دغسې په اتفاق کوم دی چې د بجلی متعلق لا نور څه دي کلي متعلق دغسې مسلې دغسې په اتفاق پروځئ مه یخنۍ ته ګورئ مه ګرمۍ ته ګورئ مه باران ته ګورئ د دې قوم حالاتو ته ګورئ ډېر زیات تنظیمونه په یو لږ وخت کې جوړ شو او لرې شو خو د هغې پته نه لګي چې بیسیک ګراوند څه دی حتی دې خوا سلیمان به یادي چې دا کالم نه راغلی کالم نه بېشکه راغلی دی خو سره حالاتو باندې دلته بجلی مسایل دي دغه صرف راځي او خبرې کېږي تنظیمونه جوړېږي او خبرې اترې کېږي خو اثرات پرې نشته د خټک چې کومه خبره وکړه دې سره زما اتفاق اتحاد دی خو دې بیک ګراوند چې په کار دی څه چل دی چې دا 2 میاشتې 3 میاشتې وچلېږي بیا ختم شي چل څه دی دا قرآن او قسم باندې دې باندې غریب اولیس اواز امجد دیوره شته بې شک هغه تقریبا په هر چیز کې خو په سعودي کې نن په سعودي کې نن یو کس د هغه ته روډ ته راوتلی نه شي هسپتال ته راوتلی نه شي ولې هتکړی ورته جوړېدی کېږي باقاعده هغه اف آی آر یو شي ته ځان غاړی ږدي خو د غریب دپاره جنګېږي د چا لپاره هم نه د خپل کور دپاره نه جنګېږي د غریب دپاره جنګېږي نه د مونږ غریب پولیس له پکار دي که نه چې بیدار چې څنګه چټک صاحب خبره وکړه او دغه لپاره چې ده کوم خبره وکړه دې تنظیم شاته کتل پکار چې ولې جوړېږي او ختمېږي آیا چل څه دی نما مشران نه ځي باقي خبرې کوي هغوی به کوي خو ما صرف د خټک صاحب خبرو ته اتحاد دی